ته څه خبر یې دا هم مونږه چاته حال نه وایو بېوسي دومره لوی پیغور دی چې توبه وباسه د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې حوصله درکړه یو داسې مشر ورور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته ښایي چې تللې دا کوڅو کې خیراتونه غواړي ښایي چې تللې دا کوڅو کې خیراتونه غواړي هغه د تا نه لګلو یا هغه کور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیمه پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته ستا د ځوانۍ څراغ له ورایه داسې تت ښکارېږي ستا د ځوانۍ څراغ له ورایه داسې تت ښکارېږي لکه ډېوه د بادۍ سر کناره اور دې نشته. السلام علیکم ګورنه کتونکي زه رفیع الله موږ نن د یو یتیم ته انشاءالله د وړکۍ کاروبار شروع کړی دی دا سیټینګ مې ټوټل ورته وکړو تقریبا 372 آیټمز دي او فی دانه 30 روپۍ قیمت ته تقریبا انشاءالله د یو ښه جرس پوښه ګډېږي د یو په کور شننه خرڅوای شي دا ټول فیکس ریټ سامان مو ته وخصه د میش د ملګري خپل مشوره سره کړی و په دغه پلان مطابق باندې او میش سره چې کوم ملګري دي د طرف نه دغه علاقې نه چې هغه دوه درې کسونه لکه میش د یتیم په یو یتیم د درې کسونه ګواهي تقریبا وخلی چې تقریبا کنفرم مستحق وي بیا هغه ته میش دا سیستم شریکوي فی الحال دا لاست اکټیویټي وه دغه نه بعد لکه سترې د روان دی میش هغه ته به راسه پلان جوړوي بیا مزید او دا هر څه تاسو په صدقې او په امداد باندې کېږي میش په واس میش کا ډېر څه وکړي خو یو کاسو سپورټ کړي خو چې داسې میش ډېر په ترتیب باندې چې د دغه سلاسې 15 شل دی یار دوست تعاون وي بیا دا چې سره جمع کې دغه باندې پیرا چار چلیږي او میش لکه تقریبا 6-7 روپۍ یوه فیملي ته پرشن باندې لګولی خو پرشن که دا میش د دوه یتیمونو سره ګاډي کړي بیا تقریبا د یوه یتیم شاق شل یې ګزاره پشي کېږي او بیا که میش هره میاشت رشن نوې ته ورسوي دا یې خپلې پیسې خپلې ګټای شي موږ سره ملګري دي عثمان دی هغه دوه ټکي درته وکړي دغه متعلق صبغت الله بای دی الیاس دی منور بای دی عثمان بای دا دغه لکه دغه بچونه څه ټایم مور وفات شوی او څه ټایم بچي وفات شوی دی او تاسو خو لکول دي او لکه ته څرنګه داسې وایي چې دا مستحق دی یاره په ټوله ناول خو د توسه د میزاب ټیم د ټیم ډېر زیات مشکور یم چې مشکلې ته راغللی او په نه بعد د یتیم سره مو دا تعاون وکړه یتیمونه خو په دې کلي ډېر دي یقینا او دا چې کوم یتیم و پلور یې د نن اندازه داسې 10 سالو کېږي 8 کېږي
چې وفات شوی دی. بیا دا مور وه هغه رمضان شو هغه اچھا د رمضان نه مخکې داسې اچانک هغه وفات شوله. اچھا پلور یې هینګ وه مور هینګ وه او داسې وبوله چې دی مالي حالات یې ترې و د نور هغه ډېر سره هغه دی بګړه دی داسې وبوله چې هېڅ هغه نه وه یعنې. بیا مو توس ته دا هغه درکړه دا انویټیشن درکړه چې توس دا اکسپټ کړه په دا باندې توس ډېره خصوصي شکریا ادا کوي. اچھا او ډېر جوز زه په دا خوشحال یم یعنی انشاءالله چې دا د هغوی د سره دا تعاون وي د سره دا هغه کامیابېږي. وایي توس دا اخلاص زه بیا ډېره شکریا ادا کوم. ډېر جوز داسې وبوله چې انتهایي مستحق وي. ملګری مشترا صبغت الله بھائی دی مو پوښتنه کړې وه چې د بچی مستحق دی یا نه دی. هغه چې د مو ته څه جواب په میسیجونه په هغه باندې ورکړی دی په کال باندې هغه دی تاسو ته خپل نن وښایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول د میزاب چې کوم ټیم دی چې کوم ممبرز یې دي هغه ډېره شکریا ادا کوم چې دوی دا مېرمن یتیم کس و هغې ته راغلل او بالکل دغه ګواهي غونډه یې وکړي میږ یې حقي چې دا بالکل مستحق و. 10 سال مخکې پلور وفات شو. بیا تقریبا 3 مهینې مخکې مور وفات شو. او زه خپل ملګري نور چې کوم اوورسیز پاکستانی دي کوم کلیول دي ملګري دي دغه نه زه ریکویسټ هم کوم چې میزاب ته ډونیشن کوي او زبردست کسان دي زبردست تنظیم دی او زبردست طریقه باندې دی چلاوي او زه د یو ور بیا شکریا ادا کوم. ملګری مشتر امل نور بھائی دغه علاقې سره تعلق لري. امل نور بھائی میش خو لکه تو ته ډایرکټ کال وکړو ته مو سره چک کړلی ځکه چې اوس میش چې کومه ایریا ده چې به پېژندګلي کسونه والا سره راخلي وجه د دغې وي چې اوس میش بې دمره ډېر پکښې هغه نه وي لکه میش حق دا جوړېږي چې میش 3 کسونه ګواهي په وخلي هغه نه بعد بیا چې کوم کسون ګواهي کي لکه دغه خبرې اعظمه ورغوي آیا داسې وي چې الله څنګه دی الله ته جواب ورکوي چې یاره داسې کس موږ ته مستحق در وکړو که نه. حالانکې زه خو د خپل ایریا کسونه پېژندم او لکه د کیم سیسټم چې موږ ډاون کړی دی یو خو موږ راشن ورکوو اوس مې دا سمال بزنس په نوم باندې چې دا وړیکه دکانګای دغه شو دی منې ته خپل رزي څرنګه وکړي وګټي انشاءالله دا چې کوم تو سیسټم شریک کړی دی کنه میز د توسه د تنظیم ډېره زیاته شکریا ادا کوي او دا بچون چې کوم دی دا بالکل حقیقي یتیمون دي. ملګری یې ګورنې کتین کې ایمیش سره هغه ماشوم چې کوم یتیم دی هغه سره ویلوړ دی چونکې نوم یې زه په میډیا باندې نه وښلم میږ لکه پالیسي داسې دو چې سمال بزنس یتیم په خپلې مټې په خپلې پښې باندې ارچګولې ضرورت دی چې دی خپل څه وګټي خپل محنت وکړي دی سره احساس پیدا شي. دا بچی چې میش په کور شي دا سیسټم یې ته ولګو که دی خونده کې وي څه شی وي هغه چلوي او که مثال دی خپل سباق نه بعد دی دا کړی شي دا مې داسې ترتیب ته کړی دی چې فکس ریټ سامان دی فکس ریټ د خوراک سامان 10 روپۍ قیمت دی د یوې دانې او د پول نون د کیم سامان دی د وړې بچو نه ول د 30 روپۍ فی دانه قیمت دی دا شی الحمدلله کافي پیسې ورته ګټلی شي. دغه څوک چې سامان خرڅوي دغه سره مې کیسه ورته کړې ده دغه بچي نه زه پاته کړم. بچی تو ببجي سره وخت چې وفات دی تقریبا 11 سال کېږي چې مو پلور وفات دی او مور ته پته چې وفات شوی او کله وفات شوی ده تقریبا شپې 12 بجې ټایم هارټ اټیک پیدا شوی د رژانه لاس ورځې مخکې. ببجي دی څه مسله وه ته کوم ټایم ډېر وړیکی وي تور زیړی یم شاید تور زیړی یم ملګري دا تاسو واورېدل په خپله باندې میږ درنه غوړي اجازت دی بله ویډیو رسه د الله په امان.